د ټول نه مخکې زه د هغې لوی رب رب ذوالجلال شکریه ادا کوم چې زه یو مډل طبقې ول سړی یم یو غریب سړی یم ستاسو اواز یم د ګاډي مار د دوکاندار د چاپړي مار د دې غریب چنچان والا د دې په زور باندې به زه د مردان نوابان خانان د دې انداز شړم د دې غریبونو په زور باندې انشاءالله تعالی زه دا مانه نومره ده چې د غریب اواز جوړ شه نو په هر ځای کې به عزت زه د خپل رب نه زه شکرګزار یم زه په سجده پرېوځم چې د رستم خلک ما له کوم عزت راکړو دا به زه زما بچي نه زما کلوسي به هم نه یېري انشاءالله تعالی استادو زه خپل مشرانو ته زه د خپل مشر زموږ د صوبایي صدر ایمل ولی خان اسفندیار ولی خان خپل هغه مشر ملنګ بشر زمونږ مرکزي سینیور صدر امیر حیدر خیروتي صاحب ته زه ډالۍ کوم چې انشاءالله تعالی په اتم فروری په لومبي سیټ زمونږ د پي کې 55 انشاءالله زه د ساولډیر نه والا د بشخاني د ساولډیر د ګجرات د ګلیاړې د کټغټ او د شارغولې د مشي د رستم د پلو د جلال د ګوټ ګوټ نه راغلي زما غیرتمندو پښتنو خپل ګریوانونه کولو کې او جواب ورکړئ چې د مردان خلک ریجکټ دی خلک پوه شوي دی وروڼو یو ډنډه کیسه راته کوم ډنډه وروڼو یو کیسه راته کومه یو سړی ووټ له راغی چې ما له ووټ راکړه 15 روپۍ هغه ورته ویل که زمونږ غریبانان یو مونږ له وې خر واله خر نو هغه په تعجبه چې ګرځېدو جلال کې رستم ته راغی خر په 50000 روپۍ و سړي ته وي زمونږ ستا ووټ نه کېږي خبر نه کېږي ولې چې خر په 50000 دی او ته ماله 15 راکړې نو ته ما د خر نه هم لاندې ګورې دا وارې زه درته تسبیح وایم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما شپې ته نه دي کتلي ما ورځ ته نه دي کتلي هغه پي ټي آی والا هغه پیپلې و هغه جماعت اسلامي و هغه نو زه راغلی یم هغه د شپې یو بجه راغلی یم دې څه شوره تپوس وکړې ما په دې وزرولي ولې د دې غریبونو سواد یم دا غریب خلک پاسې ولاړي په دې په ډاډ باندې زه ټول رستم ته دا شکریه ادا کوم د خپلو کورکرانو دا خلکو چې کوم متوسط والا خلک زما په شان دي کوم خاموش ووټ دی هغې ته درخواست کوم چې په اتم فروری په ما له دا عزت جوړوی بیا به انشاءالله چې زه